سلامونه ملګرو. پرون عمران خان یو ځل بیا د جیل نه یو ډېر اهم پیغام جاری کړی دی چې جیل کې به مړ شم خو هیڅ قسم ډیل به ونه کړم. بل اتوار پر ورځ عمران خان د احتجاج کال هم ورکړی دی. پرون عمران خان سره په جیل کې الیمین ګنډاپور، شیر افضل مروت او د ګلګت بلتستان چې کوم سابقه وزیر اعلی دی خالد خورشید شاه د دریو کسانو عمران خان سره ملاقات کړی دی. د کې پی کې چې کوم وزیر اعلی دی الیمین ګنډاپور په هغې باندې الready تاسو سره ما یو ویلاګ شریک کړی چې الیمین ګنډاپور عمران خان سره ملاقات دی د پاره کوي چې په کې پی کې کومه کابینه جوړیږي، هغه کې څومره کسان والی کابینه کې کم خلک والی په هغې باندې به ډسکشن کیږي. نو هغه ډسکشن الready شوی. عمران خان ولا څه صلاح مشوره ورکړې په دې ویډیو کې ډسکس کوو. بل ډیاله جیل نه چې کم هدایات عمران خان جاری کړي په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. د عمران خان سزا ختمولو اپیل باندې هم پرون سماعت شوی دی، په هغې باندې هم یو کمپلیټ انفارمیشن دی په دې ویډیو کې تاسو سره شریکیږي. الیکشن کمیشن فارم 45 هم په خپل ویب سایټ باندې اپلوډ کړی دي چې دا ټول تفصیلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. نو ویډیو خپل هم مکمل ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. پرون ډیاله جیل کې الیمین ګنډاپور، شیر افضل مروت او خالد خورشید شاه ملاقات کړی دی عمران خان سره. عمران خان ولا د اتوار پر ورځ د احتجاج اعلان هم کړی دی چې د اتوار پر ورځ تاسو دوباره پر امن احتجاج وکړئ او دا احتجاج به چې کوم دی تاسو تر هغې پورې ساتئ تر څو چې موږ خپل منډیټ واپس نه وي میلاو شوی. عمران خان یو ځل بیا واضح اعلان کړی دی چې ډیل به نه کیږي او زموږ احتجاج به تر هغې پورې جاري وي چې تر څو موږ ته خپل سیټونه واپس نه وي میلاو شوي. عمران خان د کې پی کې کابینې منظوري هم ورکړې ده. کابینه کې به 15 وزرا وي او 2 پکې مشیران شامل وي. 15 وزرا به کم وي، د هغې نومونه الready عمران خان سجست کړي دي. الیمین ګنډاپور سره مشیران به څوک وي او هم عمران خان به سلیکټ کوي چې کم کسان به مشیران وي د کابینې. بل عمران خان د جیل نه دا حکم هم جاری کړی دی چې تاسو په اسمبلی کې دننه او بهر خپل احتجاج چې کوم دی دا جاری وساتئ تر هغې پورې، مطلب دا جیل دا خپل احتجاجونه تر هغې جاری وساتئ چې تر څو موږ خپل منډیټ واپس نه میلاو شوي. الیمین ګنډاپور ویلي دي چې په کې پی کې پېښور کې کم احتجاج کیږي به زه په خپله باندې لیډ کوم، د هغې مشر به زه یم او د وفاق نه به خپل حق ضرور کې پی کې ته راغواړم، کې وفاق نه به ضرور د کې پی کې حق اخلم او که چېرې موږ ته وفاق د کې پی کې حق واپس نه راکوي نو بیا به موږ خپله حکمت عملي اختیارو، موږ به بیا خپل اکشن ضرور اخلو او د وفاق نه به د کې پی کې د عوامو حق ضرور کې پی کې ته راوړم. جی د عمران خان سزاګانو ختمولو باندې پرون هم سماعت شوی دی. په سایفر کیس کې د عمران خان په اپیل سماعت وشو. اف ای د عدالت نه وخت وغوښتو چې موږ ته وخت راکړي چې موږ د کیس تیاری دوباره وکړو، خو عدالت دغه اپیل مسترد کو. د عمران خان وکیل سلمان صفدر 1 غنټه دلایل ورکړل او خصوصي عدالت فیصله کې 21 غلطیانې د عمران خان وکیل سلمان صفدر راوستې وي چې دغه 21 غلطیانې په دې فیصله کې خصوصي عدالت په اډیاله جیل کې کړي دي سایفر کیس کې. جی سایفر کیس الready دغه چې کومه پوزیشن دی هغه اف ای ای دی، اف ای ای ولا هم راغلی وي، اف ای ای ولا د عدالت نه ټایم وستو، عدالت ولا وی ټایم نشته او د سلمان خان د عمران خان وکیل چې کوم دی سلمان صفدر هغه 1 غنټه دلایل ورکړ چې په دغه کیس کې 21 غلطیانې د ظالم بچی راوښ کوي په دغه فیصله کې چې خصوصي عدالت په دې فیصله کې 21 غلطیانې کړي دي. هغه وکیل هغه جج له پګوته کې او بیرستر سلمان صفدر به په دې کیس کې خپل دلایل عمدغه رنګ جاری ساتي. عدالت دغه کیس 21 نه 11 مارچ پورې ملتوي کړی دی. په دې کیس باندې به دوباره سنوي په 11 مارچ باندې کیږي. په دې ویډیو کې دا اپډیټس وو. د ویډیو کتر ډیره زیاته مننه. جی والسلام.